أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نن درس में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 11 रुको नंबर 13 और आयात नंबर 102 3 4 5 6 पिंजा आयातों ने नागवेले कीगी. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا اوس دې ځکه چې هغه دا ذکر کیږي مخکې چې څنګه موږ ویلو چې د دې صورت اکثره حصہ چې نو هغه په صورت توبې د اکثره حصہ دا مشتمل دی چې نو هغه په غزوه تبوک باندې. نو غزوه تبوک کې نو هغه مختلف حالات ول مختلف ډلې وي. یو قسم کسان هغه خالص مسلمانان چې نو هغه ول چې څنګه د هغوی ته حکم وکړی شولو نو د هغوی د هغې حکم سره ډایرکټ نو هغه په دغې باندې عمل وکړلو او دغې حکم ته چې نو هغه یې غاړه کېښودله. دویم قسم مسلمانان چې نو هغه دا ول چې د هغوی ته لکوټې په شروع کې تردد رانلو او بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله د هغوی زړونه چې نو هغه دغې طرف ته مایل کړل. لقد تاب الله علی النبي والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة. نو د هغوی ډایرکټ چې نو هغه بیا روان شولو. دریم قسم چې نو هغه مسلمانان هغه ولو چې د هغوی بلا څه عذره صرف او صرف د سستۍ او د کاهلۍ په وجه باندې چې نو هغه پاتې شوي ول 10 تنه کسان ولو. نو دې آیات کې د هغوی تذکره کیږي. او څلورم قسم چې نو هغه خالص منافقان ولو. نو د اوسه پورې تقریبا ټول د هغوی چې نو هغه تذکره وشوله. نو اوس په دې کې د هغې درېیمې ډلې چې نو هغه ذکر کیږي چې هغه مسلمانان ول او دوی د دغې غزوې نه چې نو هغه په څه په وجه سستۍ او کاهلۍ په باندې پاتې شوي ولو. نو دلته الله پاک د هغې تذکره کیږي. د آیات چې نو هغه د دغې 10 تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په باره کې چې نو هغه نازل شوي چې د هغوی د ګرمۍ د هغې مشقت او دغې ته یې وکتلو او سستي دې وشوله پاتې شول. بیا په دې کې چې نو هغه 9 کسان د هغوی چې نو هغه حضور علیه السلام نه چې څنګه خبر شول واپس راځي نو د هغوی د خپل د دې جرم او ګناه اعتراف وکړلو او د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې دوی چې نو هغه راغلل او مسجد نبوي کې چې نو هغه خپل ځانونه دی چې نو هغه د ستنې پورې وتړلو او دای خبره وکړه چې موږ به تر هغه وخته پورې خپل ځان نه کولاوه تر څو چې موږ رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کولاو کړي نه یو چې زموږ ګناه چې الله پاک موږ ته معاف کړي. نو دې راله نو والتې ځان سره چې نو هغه ځان یې دقه شانتي وتړلو. نو دې نو هغه دا ول ابو المنذر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه د دې سره ولو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه غالبا د سینور چې نو بعض نمونه په ذکر کړي حدیث کتابونو تفاسیرو کې. نو دې چې نو هغه ځان دقه شانتي وتړو. حضور علیه السلام چې کله تبوک نه راغله نو چې وایي کتل دوی ونه حضور علیه السلام یې دا ویل نو د الله پیغمبر موږ د سستۍ کاهلۍ د وجې نه چې نو هغه پاتې شوي ولو او اوس موږ دا نه غواړو. نبي علیه السلام یې چې داسې کله دی نو الله قسم زه هم تاسو نشم کولی وهلی تر څو چې ستاسو متعلق د الله د طرف نه حکم نه راغلی. نو الله جل جلاله د هغوی د توبې دغه حکم چې نو هغې راویسته نو عسى الله ان یتوب علیهم نږدې ده چې الله پاک به په دوی باندې رحم وکړي د دوی دغه توبه چې نو هغه به الله پاک قبوله کړي. نو چې کله دغه وشوله ان الله غفور رحیم د الله د پیغمبر د طرف نه چې نو هغه حکم رانو
نو د هغوی بیا چې نبي علیه صلات وسلام کوله وکړل نو یو د هغې چې نو هغه دقه دی او باقي درې کسان نو د هغې کې نو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او مراره ابن ربیع هلال ابن امیه رضوان الله تعالی اجمعین دا درې کسان چې نو هغه دوی د دې درجه او مقام ډېر اوچت و ځکه دوی په سابقین الاولین کې هم ول او دا دوه صحابه چې نو هغه بدري هم ولو او د چا چې څومره مقام او درجه اوچته وي دوره د دغه انسان چې نو هغه امتحان هم لوي لکه مثال په تور کې نو هغه به موږ ووایو کتاب الطهارت چې نو هغې کې راځي حدیثو کتابونو کې چې څومره هم کتاب الطهارت دی تقریبا اکثر پکې دا واقع چې نو هغه ذکر کړی ترمذي مسلم وغیره داسې نور کتابونو هم ذکر کړي ده یو باندې چې صحابي رالو حضور علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې تشریف فرما دی هغه رانلو او جماعت کې یو ګډ ټور دی د والتي واړه شروع کړو صحابه پاسېدل چې زر دی منع کړو نبي علیه صلات وسلام ورته نه داسې مه منع کوئ ولې که دله اوس واړه مول ډېر ورغلي او دا منع شي نو دې نه بیا نقصان جوړېږي دی پرېږدی چې دی په دغه خپل واړه مول پوره کړي او بیا په دغه ځای باندې لاړ شي اوبه واړوي دغه ځای پاک کړي اوس دا عام صحابي وو باندې چې باندې اوسېدونکی وو او دی عام صحابي ولو د ده مقام د دې په شان داسې لوی اوچت نو دغه شانتې ابو داود کې نو هغه بل روایت راځي دا کې نو هغه هلته یو جماعت د هغې امام هغه هم صحابي ولو ورکوټه شان جماعت هغه او پیره د الله پیغمبر ولیدلو نو هغه قبلې طرف ته چې نو هغه مخې ته یې لاړې ته کوي مخې ته چې کم سمت ته قبلې لکه د څنګه زموږ د یو شي هم پروا نه ساتو نو دې چې نو هغه د قبلې طرف ته چې نو هغه رسولو او قبلې طرف ته یې لاړې ته کوي نبي علیه صلات وسلام یې د نور مانځه ته نه مخکې کېږي تر څو پورې چې دوی په باره کې دویم حکم چې نو هغه نه دی راغلی اوس وګورئ دا یو لاړې ته کوي حلال کې لاړې بېلمازه شی نه دی که په جامو ولګې دی هم پې منځ کېږي که په ځمکه ولګې دی پایزې هم منځ کېږي لاړې څه بېلمازه پلیت شیز نه دی خو مقام او درجې چې نو هغه فرق و هغه امام و د قوم پیشوا ولو نو د هغه دغه حرکت حضور علیه صلات وسلام په هغې دومره لوی تنبیه وکړ چې مانځه نه یې منې کولو او بل کس چې نو هغه سره جماعت کې یې واړه بول وکړلو خو په هغه باندې د هغې چې صحابه هم ونه کړو نبي علیه صلات وسلام یې به خیر دی نو مقام په بنا باندې نو دا درې صحابه چې کوم نومونه واخیستل کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د هغوی دا ملګري د دوی مقام او درجې سیوا وه نو د دوی نه چې نو الله پاک دوی ته ویې صبر وکړئ او د دوی سره چې نو 50 ورځې چې نو معاشرتي بایکاټ وشولو 50 ورځې بعد بیا د دوی چې نو هغه توبه قبوله شوله مخکې چې نو هغه به انشاءالله په دې بله رکوع کې چې نو هغه بیا راشي هلته به واقع وایو نو الله وایي آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا خلطوا عملا صالحا دین سم مراد دی نو دی ایمان بالله باقی تمام غزباتو کې شرکتو دغه شان چې نو هغه مونځ کول زکات ادا کول روزې نیولو نور چې نو کار خیر کولو نو په دې ټولو کې عمل صالح چې نو هغه کړو واخر سیئا او اخرنی چې نو هغه بد عمل نو صحابه دې نو الیاذ بالله چې هغه بیلماز ول مونځ به نه کو یا به چې چېرته حرام کار چې نو هغه به یې کولو حرام کارونه به د هغوی نه چې نو هغه نه واقع کېدل و آخر سیئه د دې نه مراد چې نو هغه دغه عمل دی چې د دغې یوې غزوې کې چې نو هغه د سستۍ او کاهلۍ په وجه پاتې شول نو الله وایي هغه مخکې عمل صالح سره یې وروسته چې نو هغه د غزوې تبوک نه پاتې کېدل دا بد عمل چې نو هغه یو ځای کړلو عسى الله ان یتوب علیهم نو دوی باندې نږدې ده چې الله پاک د دوی توبه قبوله کړي ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم نو اوس په دې آیات نمبر 3 کې الله رب العزت وایي د دوی مال چې نو هغه تو واخله دوی چې نو هغه راغله نو کله چې دوی دغه وشول نو دوی د الله رسول موږ د دې مال د وجې نه او د دغه سستۍ او کاهلۍ موږ اوس د دغه خپل توبې تکمیل کوو او د دغه توبې تکمیل موږ دا کوو چې موږ د خپل مالونه چې نو هغه ټول د الله دپاره صدقه کوو حضور علیه صلات وسلام ورته ووی دا ټول مال چې نو هغه تاسو مه ورکوئ د دغې مال درېیمه حصه چې نبی علیه صلات وسلام دی واخیستله او په هغې د قرآن آیات نه معلومیږي خذ من اموالهم نو دلته دا من عربی ګرامر کې راځي وایي دا من چې نو هغه تبعیضیه دی بعضې مال چې نو هغه د دوی واخله نو دغې چې نو هغه واخیستلو او صدقه تطهرهم دا چې نو هغه صدقه ده او په دې سره چې نو هغه به دوی پاکولی شي او د دې چې نو هغه پاکي به پې کېږي وصلي علیهم او دوی ته دعا کوه
وزدل نه چې نو هغه دا خبره هم معلومه شوه د مسلمانانو مال د دې زکات د دې عشر د دې سرسایه دا په ټیکس په تور باندې چې نو هغه نه وصولیږي دا د دوی نه چې نو هغه په تور د عبادت سره چې نو اخیستل کېږي دا د دې چې نو هغه عبادت مالی دی او بیا چې کم اموال ظاهره دي مخکې نو هغه مونږ دوه درې پیرې وضاحت کړو نو اموال ظاهره دا بچیانو حکومت وخت چې کم د مسلمانانو ریاست یا اسلامی حکومت وي الله دې موږ باندې راولي نو هغه اسلامی حکومت ته چې اموال ظاهره د دې زکات چې نو هغه ورکول کېږي او کله دغه نه انکار څوک کوي نو بیا دې نو هغه ته باقاعده تعزیر ورکول کېږي لکه څنګه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې نو مانعین زکات شول دا وایي چې موږ زکات نه ورکو زکات خو الله پاک وي وصلی علیهم تر دې لپاره دعا وکړه او دا خو د پیغمبر سره چې نو خاصو نو هغه چې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما تر هغه کس هغه وخت پورې هغه کس سره جنگیږم څوک چې د موز او د زکات په منځ کې چې نو هغه فرق کوي نو به چې نو هغه د کوش ولو به د سره خلک چې نو هغه پوه شو وصلی علیهم او دوی ته دعا کوه اوس مخکې چې نو هغه صلات لفظ صلات سره چې نو هغه دعا د هر چا لپاره خاصه لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو په خپل دعا کړې ده د ابي اوفا چې رضی الله تعالی عنہ دا غي د آل لپاره اللهم صل آل ابي اوفا الا چې نو د ابو اوفا رضی الله تعالی عنہ په آل باندې رحم وکړي خو بیا وروسته فقهاو چې نو هغه لیکلي دي چې دا صح انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه ما سیوا د عام خلکو د لپاره چې نو هغه لفظ صلات چې نو هغه نشي استعمالولی لکه ته عام سړی د چې نو هغه صلی الله علیه چې نو هغه نشي ویلی دی چې نو هغه بیا لکه څنګه چې رضی الله تعالی عنہ د صحابي سره خاص دی عام سړی ته چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ دا چې نو هغه نشي ویلی دا بوته دی ان صلاتک سکن لهم استاد دعا د دې لپاره باعث تسکین دی والله سمیع علیم الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الله رب العزت وی آیت دې ته پته نه ده دنه پويږي چې الله رب العزت توبه چې نو هغه قبل د خپل بندګانو د حدیث مبارک کې راځي کل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون ټول پټول انسانان ګناګار دي هر انسان د سنه درجه کې چې نو هغه کمی او کوتاه کوي خو بهترین چې نو هغه انسان هغه دی چې کله دغه ګناه وشي او د خپل ګناه نه ورستو د خپل ګناه اعتراف کوي او د الله په مخ کې نو هغه توبه واسي ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم او هغه د دې چې نو هغه اخلي صدقه یعنی قبله الله رب العزت چې نو هغه توبه قبلهم کې او رحم کوونکی قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نو ورته وایي پیغمبره چې تاسو نو هغه عمل کوئ الله چې نو هغه ګوري تاسو عمل ته هغه پیغمبر او مؤمنان ان خیر ده کې اشتک تاسو نه کمې کوتاهي سستی او کاهلی وشوه نو آینده لپاره توبه واسي او بیا خپل عمل برابر او درست کړئ خپل دغه عمل کې نو هغه بیا د کشان چې نو هغه سستی او کاهلی چې نو هغه مرولای وستردون الى عالم الغیب والشهاده تاسو به واپس کړئ شي الله رب العزت طرف ته چې هغه په اده چې نو په پټو ښکارو باندې بارها کړه چې نو هغه مونږ ویلو الله په نسبت چې نو هغه پټو ښکارا نشتی خو بیا ولي الله چې نو هغه کې بعض کوئی هو عالم الغیب والشهاده عالم الغیب والشهاده یا دې نور نو مونږ وې دا چې نو هغه د انسان په بنا باندې وي ځکه انسان د مخې هر شی کولاو نه دی بعض شیزونه د نه پټلی او بعض شی نو هغه ښکاري نو دې کله پټ ځکه یو عمل کوي نو دې نه بسوک نه خبرېږي نو الله زکه وایي چې الله عالم الغیب والشهاده دی داغه په نسبت پټ او ښکارا د دوانه نو هغه یو شانت دي فینبئکم بما کنتم تعملون فصحابه تاسو ته نو هغه خبر درکې داغه چې کم تاسو عمل کولو واخرون مرجون لامر الله او دې نو هغه نور کسان چې هغه پاتې کړی شول د الله حکم پورې نو ما تاسو ته وې دینه د غدرې صحابه چې نو هغه مراد دي کوم نو کام بن مالک رضی الله تعالی عنہ مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ نو ما تاسو ته د دې مقام او درجه اوچته و چې کله د دې مقام او درجه اوچته و د دې په هغه لحاظ سره امتحان هم لوي شو نو 50 ورځې پورې د دې توبه چې نو هغه مؤخر کړی شو نو ځکه دا غي کې الله پاک وي واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم یا بدل عذاب ورکړي شي و اما يتوب عليهم او یا به رحم کړي شي
هغوی الله ته جړه او فریاد وکړو توبه استغفار چې په کامل طریقې سره وباسه الله رب العزت د هغوی توبه قبول کړه او داسې قبول کړه چې الله رب العزت تر د قیامت پورې چې نو هغې توبه تذکره وکړه خپل کلام حصې جوړه کړه او ټولو خلکو ته چې نو هغې وښوده والله علیم حکیم الله رب العزت پوهه دی او د حکمت خاوند دی الله دې موږ ته خپل کلام پوهه صحیح نصیب کړي وآخرون اعترفوا او نور خلک چې هغوی اعتراف اقرار وکړو بذنوبهم د خپل ګناهونو خلطوا عملا کوم چې ګډوډ کړو عمل صالحا نیک وآخر سیئا او سبدو عسى الله نزيد الله تعالى أن يتوب عليهم توبة قبول كردي إن الله بشك الله تعالى غفور بخون كرهيم مهربان دي خذ واخل من أموالهم دوی د مالونو صدقه تطهرهم چې ته پاک کړې دي وتزکیهم او صفای کړې بها په دې صدقې سره وصل علیهم او دعا کوه د دوی ته ان صلاتک بشک استا دعا سکن تسکین دی لهم د دې دپاره یعنې ذریعه د سکچیانو هغه د آرام ده والله الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم پوها دی ألم يعلموا آية نپوهیږي أن الله چې بشک الله پاک هو يقبل التوبة قبل بتوبة عن عباده د خپل بندګانو ويأخذ الصدقات أو أخذ صدقې وأن الله أو دا چې الله تعالی هو التواب الرحيم توبه قبل انکه مهربان دی وقل اعملوا او ورته وایه عمل کوئ تاسو فسيرى الله عملكم بیا به وګوري الله پاک ستاسو عمل ورسوله او رسول داغه والمؤمنون او مؤمنان هم وستردون الى عالم الغیب والشهادة او زرد چې تاسو به واپس کړئ شي الله طرف ته چې هغه پوهه دی چې نو په غیب باندې هغه ذات ته چې هغه پوهه دی په پټو او ښکارو باندې فینبئکم پس هغه به تاسو ته وښیي بما هغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کول وآخرون او نور خلق هم دی مرجون لامر الله چې هغه پاتې کړی شول امر الله د الله حکم پورې اما يعذبهم یا به عذاب ورکړی شي دوی ته و اما يتوب علیهم او یا به معاف کړي دي والله الله پاک علیم پوهه دی حکیم او د حکمت خاوند دی